یو کس تپوس کړی دی چې آیا د ګیرې د خریلو ګناه شته او که نه؟ بعضې خلک وایي چې د ګیرې د خریلو ګناه نشته دی ځکه چې دا سنت. د ګیرې د خریلو ګناه شته ځکه چې ګیره دا واجب دی او د دې په وجوب باندې مختلف کتابونه لیکلی شوي دي. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور الله مرقده چې دا غي کتابونه علمی احادیث و شروحات او یا خصوصا یو کتاب چې فضائل اعمال ورته وایي مخکې به د تبلیغي نصاب په ټوله دنیا کې لوستی کېږي. هغه یو کتاب لیکلی دی په دې باندې داړي کا وجوب. نو ګیره دا واجب ده او تر څو چې په دې پرچۍ کې دا لیکلی شوي چې خلک وایي دا سنت ده نو د دې مطلب دا دی چې ثبوت یې د سنت نه دی او یا سنت دې ته ویلی کوي چې دا طریقه ده د انبیاو د رسول الله صلی الله علیه وسلم لار ده د ټولو انبیاو لار ده. یو پیغمبر ګیره نه ده خریلی. دا فطری امورو کې راځي. اعفاء اللحیه امام نسائی رحمه الله د خپل حدیث او ابتدا چې طهارت کې کومو روایتونه کړي دي په هغه کې دا راځي. دا الله رسول فرمایي د ټولو انبیاو متفقه سنت دي. بعضې فرښتې د هغې تسبیح دا ده سبحان من زین الرجال باللحا وزین النساء بالزوائب. پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے اور ہر نقص سے پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو زینت بخشی داڑیوں سے اور عورتوں کو زینت بخشی زلفوں سے. آغاز پاک ذات تے چې هغه سړو ته حسن او جمال ورکړی دی په ګیرو سره او زنانو ته حسن او ښایست ورکړی دی په زلفو سره. لکه څنګه چې ښځې سر کټا کړي څومره بد بښکاري، چې سر ګنجې کړي او چې جتی کړي نو بیا هم بد ښکاري ځکه چې دې ښځو باندې الله او د الله رسول لعنت وایي. لعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال. اللہ کی لعنت ہے ایسی عورتوں پر جو اپنے آپ کو مردوں جیسا بنانا چاہتی ہے، تشبیہ کرتی ہے مردوں کے ساتھ، ہے عورت لیکن اپنے آپ کو مرد بناتی. یا نن سبا ټرانسجنډر یو شعر وته دی او حکومتونو کې یورپ کې دا دی رواج اوس مسلمانانو په ملکونو کې رانوزي او دې مسکینانو ته د خپل دین پته نشته دی. دوی وایي چې دا کار کول پکار دی. لا الله جل شانه په تخلیق کې تبدیلی راوستل دا حرام دي، ناروا دي او دا تا کفر ته نږدې کوي. ښځه د سړو غونې ځان جوړ کړي ځکه زنانو ته په کور کې د خپل خاون پیزار استعمالول هم نه دي جایز، دا مکروه دي. دا تشبه کې راځي بلکې بعضې حضرات وایي حرامو کې راځي. دا بعضې ښځې پواړې چې غوچلې ته ځي نو د خاون زړې سپلۍ به راوالي هغه به واچوي او هغې کې به ځي، یا کله کله چې کوم دی نو بعضې د خاون جامې واچوي په کور کې. نو دا ټیک نه ده ځکه چې دا تشبه بالرجال لا کوم سړی چې ګیره خوري نو دی تشبه د زنانو سره کوي ځکه چې زنانو په ځنه باندې ګیره نی نو دا مشابهت دی د هغې سره. نو خفه کېږئ ما دا شی نن سبا عام شوی دی. کله کله ګناه عام شي نو بیا هغې ته خلک بد نه وایي. یو زمانه هغه وه چې چېرته نایي او شاخیل څخه به ریډو او چې ریډو به یې غږولو نو په کلي کې په کور کې به یې نه شو غږولی، پټي ته به ووتو د توت د لاندې به ناستو نالته به یې ټنګه ټنګه کول ځکه چې چا به ټنګار واورېدو نو به یې وګوره فلان کې ډنګړي کړه ریډو دی. او اوس ریډو چې چا کوي او دا نور بلاګانې ورکرني نو هغه بزرګ دی د هغه علاقې. اوس هماغه ریډو چې کوم دی نو خلک هغې ته درانه ګوري. دا ډېر زیات لوی شخصیت دی. ګوره ټي وي نه او د فلان کیسې نه ځان بچ کړی دی. دا ولې دا هغه ګناه چې عام شوه نو هغه معمولي شو. بهرحال دا هغه سنت نه دي چې د هغې په پرېښو کې ګنجایش شته. لکه مثلا مسواک کې او که نه کې ډېر لوی فضیلت دی لیکن که تا ونه کړو نو ګناهګارېږې پې نه. البته ګوته به د هغې په ځای باندې استعمالوي، په خوله کې خوله به کنګالئ، لیکن چې کله د استعمال کړل نو اجر ډېر زیات دی.